او دا بوره پکې ده د مچو شتۍ دا جدا ملاویږي بازار کې دا خو اکثر نه دا خو د مچو شتۍ هم نه ده که دا غروبه پرته الرحیم دا نن د میزور ترانې سچو فضل رحیم صاحب او زموږ د کې پی فوډ سیفټي اینډ حلال فوډ اتارټي ټیم مشترکه کاروایي وکړه په امانپور سایډ نه چې کوم ګبین د منګوري حدودو ته راتلو د سرکل د ترانې حدودو ته په هغه کې دا جعلي ګبین نیولی شوی دی چې په دې کې چیني شامل ده ټاټري ده او د وږو شتۍ پکې شامل کړي دي نو دا په مختلف طریقو باندې دا دلته ابدناو نه حرکت شروع دی دا جعلي ګبین دلته خرڅولی کېږي تاسو ګورئ چې دا تقریبا 12-13 کیلو به دا ګبین وي نو ایسچو صاحب تاسو به کوم څه خپل کمنټ وکړو دا خو چې اطلاع وه چې یاره د امانکوټ کې جعلي ګبین جوړېږي چې هغه ډېر زیات مضر صحت دی او بیا په دوکه باندې پرې قوم باندې هم خرڅوي د اوریجنل په حالت نو هغې لپاره موږ ناکهبندي وکړه تاسو هم موقع راوغوښتئ او دا په یو رکشه کې رالو چې ملزم یې دا دی زموږ سره ارست دی او د ډېر وخت نه په دې ګناو نه جرم کې شامل دی چې هغه مضر صحت دی زه دې ورشه ولر کې